بچیا بالکل د یوې پارټۍ سره مې تعلق نشته ځان له نه کړو ټوټل د خپل ملک او د قوم په دغه باندې خبرې کوم خپل مقام کې خپل اختیار جنت دی کو دار وي دار جنت دی او کو تخت وي تخت جنت دی او جنګونه قومونه کوي زه درته نن پاکې خبرې کوم زما سیکورټي کې نقص شته مثال پکې نو زه ولې ظاهروم بل ته زه خپله کمزوري چې زما په کمره کې دا ځای کمزوری دی دا ځای ووه سیکورټي ټوپک مار ته وایي که پاشا صاحب زموږ پوځ په داسې طریقه باندې وستایه پښتنو پښتو زموږ پیژنګلو ده پښتو وایې پښتو لیکې پښتو لولې دا یوازې ژبه نه ده دستور هم دی هر عمل مو د پښتو په کاڼي تلی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو کوربه ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان یو پیره بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی ویل کېږي چې د 20مې صدۍ پورې د 21مې صدۍ د آغاز نه مخکې اجرې چې کومې وې نو ډېرې زیاتې ودانې وې په دې کې به مختلف رنګارنګ محفلونه مجلسونه کېدل خو چونکې د 21مې صدۍ سره سره د ټکنالوژي د راتګ سره سره دغه دستورې یا دغه محفلونه دغه د اجرو ناسته کې ډېر زیات کمی راغلی دی نن هم مونږ هغه شانته په یو روایتي اجره کې ناست یو هماغه شانته یو روایتي یو ځانګړی شخصیت سره ناست یو برحال دغه مختلف خبرې وي خو چونکې نن زه غواړم چې مونږ چې د پاکستان کوم موجوده صورتحال دی په دې باندې خبرې ترې وکړو او سپیشلی زمونږ د آرمي چې کوم مشر دی د چې ورته آرمي چیف هم ویلی کېږي د هغوی بدلون راغلی دی پوره څوکۍ چې کومه ده د آرمي هغه بل یو جنرل صاحب ته حواله شوې ده په دغه به هم خبرې کوو او دې نه علاوه یو سابقه د آرمي یو جنرل شجاع پاشا هم یو تقریب یو خطاب کړی په هغې به هم د بابو سره لږه شانته خبرې ترې کوو ما سره ډېر محترم مشر مبارک زیب خان حاضر دی زمونږ ټول عمر هم دا کوشش وي چې ستاسو ملاقات د داسې شخصیاتو سره وکړو چې هغوی سره علم پوهه او څه رڼا وي څه سوچ وي بابو سره د خپلو خبرو د خپرونې آغاز کوو بابو حسب دستور ستاسو د وخت مننه کوو او تاسو ته یو پیره بیا په خپله خپرونه کې انسایډ د ویلج کې تاسو ته هر کله یو ستړي مشي وایو ډېره مننه بچیا بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچیا چې هر سوال کوي خو زما یو عرض دی ستا په دې تا ته وایم او ستا په دې چینل په ذریعه باندې هم وایم کو چېرې فرض کو آینده دپاره زما ستا به بل پروګرام نه کېږي د هغې به شرط دی چې ته به ما ته ښه اول چې او دا پروګرام د خلکو څومره خوښ کړی دی او څومره نه دی خوښ کړی کو خوښ یې د چا نو کوو به او کو د چا نه یې خوښ نو بیا خو هسې ځان له مازغه سلي نو زموږ ځان له دا ټایم یو 2 انچه جنت جوړ کړي نو بیا هم خپل جنت کې پرېږده زمونږ خو چونکې ناسته یا چې کوم خپرونه ده دا یو روایتي ده دوه درې پیرې درنه چې مونږ تپوس وکړو چې تاسو په کوم سیاسي ګوند سره تعلق ساتئ کوم سیاست نظریه مو د چا د ویژن مو د چارې خو زما په خیال چې نن زه غواړم چې تاسو ما ته د خپل زړه خبره وکړئ چې آیا حقیقت ستاسو سیاست کې دلچسپي انټرست نشته که نه د زړه نه د یوې پارټۍ سره مینه او همدردي ساتئ بچیا بالکل د یوې پارټۍ سره مې تعلق نشته نه نشنل یم نه جماعت اسلامی یم او نه جماعت العلماء اسلام یم او نه پیپل پارټي یم نه تحریک انصاف یم نه مسلم لیگ کاپ یم او نه مسلم لیگ نون یم هېڅ یوې پارټۍ سره مې تعلق نشته او دا خبرې چې کوم کو چېرې فرض کو وایي چې د بل تپوس نه مخکې هم دغه شان دی لکه د وران ریډیو شروع کړم لګیا شم ستاسو اعتراض نه نه تشریح به درته وکړم جی مختصر شانته تشریح راته وکړئ خبره داسې راغچې چې زمونږ کور خراب دی نو زه به څه چلو کوم زما
وروڼه په جنگ دي، خپل کور کې په خپل کور باندې په جنگ دي. زه کوم خوا لاړ شم؟ دا کو پکې چې ته د بار سړي سره جنګ وي نو موږ پکې انتخاب وکړو چې دا سړی ټیک دی دغه دغه دی، یا لکه مثال په طور باندې د خاورې سره مینه لري نو موږ به پکې انتخاب وکړو چې دا دغه دی. نو اوس باقي دا چې څه شروع دي یا دا کېږي هسې لکه د الله د رضا دپاره ابوبکر خبرې کوو. زه که ته وایې چې موږ ځان له دلته کېناست یو زه ځان له خبرې کوو، ځان له نه کوو، ټوټل د خپل ملک او د قوم په دغه باندې خبرې کوم او دا په خپل اختیار کې په خپل مقام کې خپل اختیار جنت دی، که دار وي دار جنت دی او که تخت وي تخت جنت دی. رور داسې چل دی چې هر څه وي دا یو انسان د چا د څوک د پیس ریډینګ نه نه خوښ، څوک یې د الفاظ نه نه خوښ، څوک یې د انداز نه نه خوښ، د چا خبرې نه خوښې او دغه کوي. ته به یو شي هغه خبره به د یو شي سره ریلیټیټ کوې چې هغه ستاسو واحد ستا د وطن او ستا د قوم سره راځي. بس هغه چې کوم سړی د قوم سره مینه لري دا زر لري. تا یو سوال دا وکړو چې موږ به دغه خبره کوو د نوي جرنیل صاحب بعد دا دوه خبرې دي، که چېرې د وطن او د قوم سره مینه لري نو وطن به د انشاءالله ځان وښی ډېره لرې به نه او که چېرې فرض کړو نه لري خدای مکه نو بیا به دا هغې وجه دا ده چې دا جنګونه قومونه کوي، دا زموږ سیکورټي ده چې دې موږ نه یو سیکه ورکړي موږ به جنګ څنګه کوو. ما 3 لکه روپۍ ورځ وګټله مزدورۍ کې رالم په ډاګه باندې ناست یم، ساتي به یې راله څوک، ما له تحفظ پکار دی، دا زما سیکورټي ده. ټیک شوله؟ دا راته ووایه زما سیکورټي باندې چې زه الزام لګوم چې زما دا سیکورټي ټوپکمار ته وایي که نه چې زما دا ټوپکمار ټیک نه دی، زما دا ټوپکمار بې ایمانه دی، زما دا ټوپکمار دغه دی، ما شکست نه خوړه. د پاشا صاحب خبره مو کوله د هغې پاشا صاحب خبره داسې ده هغه یو ما بیګا یو هلک راته یو ډېر په داسې یو انداز باندې خبره وکړله چې یو ډېر په فخر باندې چې ګنې زمونږ پاشا صاحب زمونږ پوځ په داسې طریقه باندې وستایه. ما ته ویې بچیه دا شی مې خوښ نه شو، ته چې په کومه طریقه باندې اخلې نو دا داسې نه ده چې کله دی په دې حکومت کې و د سروس باندې و یو خاص په یو ډېر میجر عهده باندې و نو دا خو زمونږ ټول مشران دي یو بل سره په صلاح کوي. خلک پلار زوین را نشي پلار ته ووایي چې پلاره دا کار دا داسې پکار دی داسې نه دی پکار. بالکل بابو خو د دې پاشا صاحب په دې تقریر کې صداقت هم یا لږ ښکاري یا ډېر ښکاري خو څه ناڅه خو پکې ښکاري که نه. ما تا ته دا یو خبره کړې رضویه چې کم سړی د زړه د سترګو اوښکې نشي لیدلی نو د مخامخ اوښکې آنسو ہے ایک جیسے وہ خوشی که ہو که غم کې دا شیز دی ته دا دغه دی. زه درته نن پاکې خبرې کوم چې بالکل زما ذهن کې څه دي کیدای شي زما وړوکې ذهن دی زما وړوکې سوچ دی زه یو د غر سړی یم د غره لمه نه لمه یو بې تعلیمه سړی یم خو چې ذهن کې مې څه راځي او حقیقت راځي او د ملک مناسب راځي او د قوم مناسب راځي نو وایم به او انشاءالله غلط به نه خیږي. بالکل نه نو د هغې ټیک شو د پاشا صاحب په تقریر کې تاسو دغه ځای اختلاف لرئ چونکې دی چې په کومه وخت کې د سره طاقت او هنر او د سره د خپل اس پې واګیو نو هغه ټایم کې د خپلې کلبې له چابک ورکو نه خو چې کله دی د هغه څوکۍ نه راپاڅېدو کله اوس یو عام
سړی شو نو د خپل ماضي باندې خبرې کوي خو چونکې هغه په د خپل تقریر کې موجوده سیاسي چې کوم واکداران دي هغه یې ټارګېټ کړي دي چونکې یو خوا یو کس دی بل خوا ورته ټولې پارټۍ یو ځای شوي دي یا هغه چې کوم کسانو ته نن سبا وزارتونه میلو شوي نو هغه هم په دغه هم ډېره سنجیدګۍ سره رڼا اچولې. بچی خبره داسې نه ده زه دا نه وایم چې یا پاشا صاحب غلط ویلی دي او یا پاشا صاحب صحیح ویلی دي دا به هغه ته صحیح پته الله ته به پته وي بنیانو کې به هم هغه ته پته وي چې هغه څه ویلي دي موږ به د هغه د وینا عکاسي کوو دا جګ چې دې ځای ته راغلی دا خو چا جوړ کړی خو د دې جګ خیال د چا په ذهن کې راغلی دا خو الله تعالی فطرت پیدا کړی انسان کې چې دې به د هغه تخلیق لټوي ګوري نو د بل د خبرې نه بیا ته د هغه ځای کې ته شیز اخلي او چې کومه د باندې بده ولګي د هغې مو جواب به ورکوي لکه مثال په طور هر څه شي دي دا زما ټوپک مار دي زما سیکیورټي ده زما سیکیورټي کې نقص شته مثال په طور باندې نو زه ولې ظاهروم بل ته زه خپله کمزوري چې زما په کمره کې دا ځای کمزوري دی دا ځای ووه په اسانه به زما کور ته راننوځي د بیلډ او چې کومې ادارې دي او د بیلډ نوکرۍ دي د دې سره ټوټل دی کې خپل هر یو سړی چې کوم دی د بیلډ څه نوکرۍ چې کومې دي د جي ایچ کیو پورې دي او څه د صوبو پورې دي دې سره چیړل نه دي پکار ټیک تل غواړي کېناستل غواړي دا زموږ د شریکې شی دی دا زموږ د دغه شی دی چې کم وجود باندې کم ځای کې ګینګرین راشي پکار دا دی چې کټ شي چې نور وجود بچ شي. تاسو چې کومې ادارې یادوي چې دا زموږ د ملک د بیلټ زموږ د سیکیورټي ادارې دي نو هم هغه ادارو زما په خیال ستا د ملک د وسایلو ستا د ادارو اختیار هم اخیستی. زه تا ته یو خبره کوم دا خو چې په کومه ورځ باندې جنډه اوچته شوه دا دغه وشو نو چې پاک سرزمین شاد باد د هغې وخت نه چې کم د دې ملک سره مینه لري هغه چې په هر بیلډ په هر پوسټ کې دي درګړي دي تر ټول عمر به درګړي ګرځي. څه ګڼئ څومره پورې ورته پته ده چې د اسټبلیشمنټ د پاکستان په سیاست کې او په جمهوریت کې څومره لاس دی؟ زه تاله د بشخالي کلي مشري در کوم ته یې قبله نه مشري خو د غولو کانګړه د په سر پرته په ګریوان به دې بهیږي په ګیره به دې بهیږي په اوږو به دې بهیږي مشري کول چې کوم دي د مشري به د زوی نه ځان خیال احتیاط پکې د زوی به نه په تمه کېږي د ښځې به نه په تمه کېږي د ملګري به نه په تمه کېږي باقي اقا کو تا کې سونو خپل به د پسې را روانېږي خو ته به نه په تمه کېږي. ښه بابو یو بل جنرال غونته سوال به هم دا وکړو چې پاکستان یو ترقي یافته ملک نه دی بلکې دا اوس هم د ترقۍ نه ډېر زیات لرې دی په دې کې زیات تعداد د غریبانانو هم شمارلی کېږي او زمونږ د ملک بیا سپیشلی زمونږ علاقې چې کوم دي نو دې کې ډېر زیات غریبانان دي خو دلته یو غټ فرق موږ ته د 1947 کې هم محسوسوي او نن هم محسوسیږي چې زمونږ د پولیټیشن زمونږ د افسرانو بچي او زمونږ د غریبانانو بچي د دې په ایجوکیشن کې هم ډېر غټ فرق راځي او دغه شانته د غریبانانو ژوند روزانه ورځ ته ورځ تنګېږي او د غریبانانو ژوند کې چې کوم وسایل وي نو هغه مزید ایکسټینډ کېږي نو په دې حواله باندې څه ویل غواړئ چې دا نظام به موږ یو کوو څنګه کې بجای چې هغه زموږ نه په دواړو طرفونو ځي. دې کې خبره داسې ده چې کو فرض کو مثال په طور باندې د مولانا صاحب خبرې نظرونو دا به ووایو چې دا خو د الله تعالی د طرفه یو شیز دی دا خو دې کې خو د انسان څه شی نشته. بالکل جی غټ او نری خو هغه پیدا کوي روغ رنځور خو هغه پیدا کوي ښه خراب خو هغه پیدا کوي خو نه کو فرض کو ته مثال په طور باندې دلته کې یو بل خبرې لم راشي چې هغې ته وایي چې مینه عزت خدمت وصل
دا څلور شیزه چې راشي نو دې کې د غریب او د خان څه فرق پاتې شو؟ بھائی ستا وس کېږي زه غریب یم تا کې احساس شته ته عزت لرې ته مینه لرې ته رښتیا لرې او ته وس لرې نو ته به ما بل ته ودرې ته به ما شوکې ته ودرې ته به ما ډاکې ته ودرې نشته احساس نشته مینه نشته چې دا لکه دغه وکړي دا خو صرف دا ټکي د دې دپاره استعمال شوي دي زمونږ خو دلته په خان پسې کنځل کوه او الیکشن ته ودرېږه بس ښکاره باره ګټه ده تر ننه پورې دا تپوس چا نه دی کړی چې بهی بو دی بو دی بو دی خو چې دا بو دی څه شی چا لیدلی دی که نه دی تور دی سپین دی زیړ دی ودي دی دلته زمونږ شیز شکل دلته کې راغلی دی د دې دپاره راغلی دی چې په موږ باندې یو دوه درې شیزه سواره دي هغې ته یو راته وایي چې موږ باندې شیطان هم خطا کوي نو 9.5 کروڑه کاله خو به هغه سبق ویلي دا 40 کاله کې چې د فرشتو په ذریعه د الله په حکم تا کې فټینګ کېده وریځ نه ته د شیطان نه متبر پیدا کړې دغه بانه ځان له مه ګوره داسې خبره ده چې دا بانه ته ځان له ګوري چې زما له شیطان هلکه زه فرض کړو مثال ما ځان له جزیره واغسته په بار ملک کې نو یو لمټ خو به خپل ږدم که نه چې زما عمر څومره دی چې زه پې څومره لکه دغه کېږم د دې نه پس چې زما نه ده زه مړ شم نو زما خو په وراثت کې څه شی پاتې نه شو کو نصیب کې مې و نو همدقه 2 ګزه ځای مې پاتې شو نو بیا ولې کې که یو مجبوري ده زموږ په مشر کې ده پکار دا دی چې دې ظاهره کړي قوم ته په هره طریقه چې دا کوي دا د ملک رازونه چې کوم دي دا د ملک خلک پې پوهېږي چې په کومه طریقه عوامو له ورسو کومه طریقه خپله کمزوري ورسو په کومه طریقه ورته خپله زبردستي ورسو دا هغې ته معلوم وي موږ ته پته نشته ځکه ورته موږ خپله سیکیورټي وایو بھائی زما عمران خان ته څه حاجت دی چې زما کور ورانوي زما شهباز شریف ته څه حاجت دی چې زما کور ورانوي زما زرداري ته څه حاجت دی چې زما کور تباه کوي زما ایملولي ته څه حاجت دی چې زما کور ته دا کوي بل ته مې څه حاجت دی بل ته مې څه حاجت دی که سیکولر ده که جماعتي ده اسلامي نظریه دي نه هېڅ حاجت مې ورته نشته بھائی زه به سیکورټي خامخا ساتم دا زما مجبوري ده چې زه به سیکورټي ساتم زه به فوج ساتم زه به ایجنسۍ ساتم ځکه کو دا ټول خلک یې نه ساتي نو چې بیا کو زه ساتم نو بد به کوم ګاونډ کې مونږ سره بالکل کو چېرې ټوله او که فرض کو مثال یو سړی ورکړي چې د بعضې ملک کې خواړو فوج نشته او خلک ښه سیکور دی نه هغې د هغې تابع شوي دي مسلمان چې مسلمان دی دی 2000 نه سلنډر کېږي او چې بیا ورسره پښتون طلاق ملګري شي بابو ستاسو د ژوند متعلق هم یو دا پوښتنه ده چې په پړه مو داسې څه ارمان دی دا نن را سره دا راځم شریک کې داسې تمنا مو د زړه څه ده زما ډېرې تمناګانې دي بچیه دا در سره شریک کوم لومبې مې دا تمنا ده چې پاک پروردګار دی زمونږ په وطن باندې داسې مشران راولي موږ به د دې نیر په غاړه باندې کټونه اچولي وو ثابت وړې به د دې نیر په غاړه خلکو کمیسونه ایستي وو بالغ او یو د بوڼ کټ په خرړېدلې به ودو خرړېدلې به ودو چې په نور به بېسار راوختېده د اړم نه راپابسېده پس د مازدیګر د ماښام د مانځه نه اخوا هر سړی وایي کور ته راننوځه کور ته راننوځه ولې راننوځه که فرض کو مثال په طور دلته کې ما یادی چې دې سره دې دشمندار دی دې سره ټوپکي نو دا دشمني زما د پرون نه ده
دا خو زما د نیکه نه په وراثت کې را روانه وم دغه چلو د دې هغې د خرکي نه دغه نه راواله تر چې کوم ځای پورې دا نیر تللی و دا هر څه موږ پخپله کوو که چېرې فرض کړو موږ حقایق نه ښکاره کوو د یو شیز نه بیا د دې خبره دا ده چې موږ د وطن سره مینه نه لرو موږ د قوم سره مینه نه لرو بهي یو سړی دی ورته ووایه چې دا ورانې کې زموږ په دې کلي کې کې یا زموږ په دې علاقه کې کې یا زموږ په دې ملک کې د خدای خاطر وکړه دې نه ووړه دلته کې د خلق یو پیریډ داسې تېر شوی و په هغې کې به زما خیال دی څوک ژوندي هم نشته خو اوس هم پکې شته دا مهم ما چلولي او د دې زما ګلشیر خان دلته په دې دغه باندې انچارج و ما ورته په دې ګندګیرو پسې وګرځېدم چې روریا ګورې کم از کم د دوبۍ چوکۍ پاړې کې په ایریا کې دغه مه کوه سوال له راغلی یم ګیره دله نیسم چا سره مې لګي چا سره مې نه لګي دا الله دې قدر وکړي الله دې وبخي خلک دې ټول تنګ زما سوال یې ومانه د هغې نه پسې بیا دا حرکت نه وکړي زه ولې په جرګه تېر یم ما سره ټوپک راکټ لانچرې نه وی خو دا مې ورته ووایي چې داسې نه کوی نو ګوره بیا به ځان وژنم نو چې ځان وژنم نو ته رانه ژوندی نه شي پاتې کېدی ورپسې چې خپل ارمان کې به مخکې ارمان مې د ملک دی چې ملک مې ښکلي او دا مې د هغې دویمه خبره دا د ارمان مې دا دی د زړه ارمان چې څه ته وایي زما دا ارمان دی چې لکه مثال په طور باندې زه په ستا د دې دغه په دغه باندې دا وایم چې زما نه څومره پورې کیدی شي زما نه به ډېر زیاته خطاونه او ګناهونه دغه شي الله دې راته معافي وکړي ټولو ته دې الله پاک وکړي دغه وکړي خو زه وایم کو داسې د غربت د لکیرې نه په ښکته یو سړی غورځېدلی او دې ځان پېژندی شي نو زه وایم چې زه د خپله وسع سره امداد وکړم د شړشم ساګ وله واخلم ټیپر وله واخلم مرچکې وله واخلم ګاډی وله واخلم دغه هغه کار پې روان کړم او چې باقي دی وله پکې په خپلو خپو ودرېږي بس دا چې زه وینم چې او دغه شانتې چل شي و دا وجه څه دا زما ډېر پخوانه دغه ده زه هر کیسه ما دغه خبره خو وایي به بعضې خبرې ته بیا پې خفه کېږي نو نه به یې کوم نو ما هر تار ما غږولی دی ما یو فلم کته شرابي د امیتاب بچن نو هغې کې کورو که څه شي خو یو ماشوم و هغه خپل کس سوي دی هلک و هغه ته وایي چې د دې وړوکي د تعلیم خرچه نو چې هغه بیا کله یو ټایم کې هغه په هغې فلم کې په دغه کې راشي نو هغه چې د هغه خپل قانوني ډیوټي هم کوي او د هغه چې کومه د هغه کوي نو هغې زه ډېر زیات متاثره کړی یم ډېر زیات یې متاثره کړی یم نو زه وایم چې کاش زما د لاس هم داسې دغه وکړي چې او داسې چې هغه ما راکاږي خپلې جونګړې ته او ما له یو پیالې تودې اوبه یا کاپي چای یا څه داسې شي راکړي خو په هکه مینه یې راکړي دا کومه چې هلته شو کېږي هغه چې ما شو لیدلې وه په سکرین باندې هکه مینه غواړم بس تا یو بل سوال کول غوښتو وایه جی نو یو سوال مې دا هم دی چې زمونږ جنرال صاحب بدل شو چونکې واپس به هم لږ شانته خپل ماضي ته لړ شو زمونږ چې کوم جنرال صاحب لاړو باجوه صاحب نو سپیشلی د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو د هغه خلاف په سوشل میډیا باندې ډېر زیات نازیبه الفاظ استعمال کړي نو ما مې دې متعلق ستاسو څه موقف دی چې د ملک یو جنرال زه خو دا خبره هم ټیک ده چې دغه جنرال ډېر د اساسو د سرمایو سره لاړو د هغه چې کوم حساب کتاب دی د هغه کوم فاینانشل کومه سټیبلیټي ده نو هغه هم د حد نه وروړېدلې ده نو مې دې دا هغه داسې چل دی هغه زمونږ او د هغه خپل حساب کتاب دی کو دلته یې کوو او کو د الله په دربار کې یې کوو خو د شرمولو زما د ملک ټوپکمار شرمول دا زما نه دي سود دا موږ سره سوټ نه کوي
بیا دې ولا ټوپک ولې غاړې ته اچولې دی چې بد وایه دا کوي پرون دې په لاس کې اختیار اوس څه خو به دې ویلي وو که نه څه به دې ویلي وو نه شو دې کولی نو جنګونه قوم کوي نو قوم به دې خبر کړو نو بیا به دې د قوم جنګ کړو ولې غلط لیکلی تاسو په موږ له په زخمونو باندې مالګې اچوئ بل خوا وایي ګنې دا مې د لږ دم کړې ده موږ ماشومان یو بابو په آخره کې که زمونږ کتونکو ته تاسو د خپل طرف نه څه داسې میسیج غونته ورکول غواړئ داسې پیغام غونته ورکول غواړئ دې وخت کې ډېر خلک تاسو زمونږ د کیمرې په سترګه خپل د موبایل یا د ټي وي په شیشه باندې تاسو ګوري زه خو صرف دکه څلور ټکي دي زما ریشه عزت مینه او وس بس په دې باندې تر خپله ذاته پورې مې پلخال وس دی په هغې باندې به ولاړم او بقایا دغه چې کوم دی نو دغه چې په خپل شي کم شي ځان له خوښه بیا بل هم خوښه هغه د بل اوس خوښه ده چې که زما سره دا خبرې خوښې نه وي نو هغې دې ما ته دې هم په میسیج یا ستا به کمنټ کې ووایي چې بھائی دغه دی چې بس نه کوم هم نه کوي بلکل ګرانو کتونکو د بابو د وینا عرض دا دی چونکې تاسو چې زمونږ کوم انټرویو واورئ یا زمونږ کوم ویلاګ واورئ نو تاسو په کمنټس کې بیا مونږ سره د خپلو حیاتو اظهار وکړئ که هغه ټیک وي یا غلط وي هغه جدا خبره ده خو کم از کم د الفاظو چناو چې کوم وي نو دا ابوبکر دیلا دلته کې خلک بیا بعضې خلک چې داسې زمونږ په شان کمزور ذهن والي نه وي دا کاروبار دی دې کې دوره ګټه ځي دوره ځي خیر دی که ستاسو نه ګټه څومره ځي نو زه د دنیا د خدای تعالی دغه مخامخ کچکول ځوړن دی خو خیر دی دغه د لایک چې څه ځي د خلکو نه د کمنټس چې ځي کو هغه خو صفت دی کو هغه اسم صفت دی کو ښه دی کو دغه دی د هر سوال دوه جواب وي ښه خراب نو هغه هم زه برداشت کوم خو خبره دا ده چې آیا اصل لګیم او که نه څوک مونږ خو اوري یا خوښه یم ډیره مننه یو پیره بیا د بابو د وخت شکریه ادا کوو چې سره د بیمارتیاو سره د چونکې دی له 17 ورځې مخکې ډېره سخته بیماري هم تېره کړې وه بهرحال مونږ ته ټایم راکړو د بابو د وخت ډېره زیاته شکریه ادا کوو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې وخت پورې تاسو مونږ وکتو انشاءالله په بله خپرونه کې به ملاقات کوو ستاسو کور بابو بکر صدیق د لوی الله په امان